بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زمون پرونه سبق په غیر مذاهب کې او په غیر اقوامو کې کثرت ازدواج د یو نه زیات ودونه کول هغه مونږ بالبسط ذکر کړل. د سابقه انبیاء حالات هم هغه ښایي مونږ ته چې انبیاء کرامو هم د یو نه زیات ودونه کړي دي. ابراهیم علیه السلام 3 بیبیانې وې، هاجره یعنی ام اسماعیل علیه السلام او سارا یعنی ام اسحاق علیه السلام او قطوره خاتون. داسې د ابراهیم علیه السلام هم د یعقوب علیه السلام هم 4 بیبیانې وې، لیا، زلفا او راخل یعنی ام یوسف علیه السلام او بلها. داسې د موسی علیه السلام هم 4 بیبیانې وې، صفوره خاتون او حبشیه او د قینی لور 3 ښځه او د حباب لور 4 ښځه. د حضرت داود علیه السلام 9 بیبیانې وې. د حضرت سلیمان علیه السلام تر 1000 پورې بیبیانې وې. نو د دې ټولو نه حال دا دی پرون موږ ذکر کړي چې دا د عیسایانو یهودو نږدې دا خلق معزز دي او د دې تقدیس عظمت او احترام کوي، خو دالته اعتراض نه کوي. د نبی علیه السلام په تعدد نکاح په دلته اعتراض کوي. نو د هغې نه موږ جواب دا کوو چې تاسو هلته اعتراض نه کوئ، نو دلته هم تاسو ته د اعتراض کولو حق نشته دی. د دې حوالو نه دا پته لګي چې د الله تعالی برګزیده بندگان یعنی انبیاء او رسولان په زرګونو سوونو کلونو نه د هغې دا عادت شریفه ګرځېدلی دی چې د یو نه زیات ودونه کړي دي. د دې حواله جاتو نه دا معلومیږي. اوس که چېرې څوک په دې باندې متفق نه وي، نو هغه له پکار دي چې د عبرانیون د 13/4 د هغې مطالعه وکړي. اوس راځو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم جون مبارک ته. د نبی علیه السلام جون مبارک 63 کاله دی او بیا نبی علیه السلام په دې کې څومره نکاحګانې کړي دي. په دې کې د شباب چې کومه زندگی ده د هغه انتهایی د کمال او د تقوا ګرځي، او څوک په عربو کې نبی علیه السلام بچپنا، پیدایش، ځواني دا تیره شوې ده او د نبوت نه وړاندې 40 کاله زندگی ده، خو څوک په نبی پاک صلی الله علیه وسلم ګوته قدرې نشي اوچتولی او نه د نبوت نه پس. او که چا بغض او حسد ساتلی دی نو د هغې د صورت او د سیرت په بنیاد نه و، د کردار او د گفتار په بنیاد نه و، صرف دغه خبره وه چې نبی علیه السلام وحدانیت پیش کولو، توحید پیش کولو او په شرک رد کولو. بیا د نبی علیه السلام د جون مبارک ربع صدی چې هغه
د تجرد زندگی ده، انتهایی د کمال او د تقوا ده. 25 کالو پورې نکاح نه کول او 25 کاله کې نکاح کول چې 25 کلن شو، د نبی علیه السلام عمر مبارک 25 ته ورسېدو، نو که نکاح کوي نو د کونډې ښځې سره چې مخکې یې 2 خاوندان وفات شوي دي او عمر 40 کاله دی، دا په هغې خلکو رد دی چې کم خلک نکاح د حسن په بنیاد او پرستاران حسن و زینت وي یا شهوت وي، په هغې باندې قدغن دی او په هغې باندې اعتراض دی چې نبی علیه السلام یو روایت کې خپله فرمایي چې مالی فی النساء من حاجه، ما ته د ښځو ضرورت نشته دی او طاقت او قوت الله دومره ورکړی دی سره د دې چې د 80 د سړو برابر طاقت یې ورکړی دی یا د 100 پهلوانانو طاقت ورسره دی. د هر عیب نه څنګه چې عبدالرحمن بابا فرمایي د صورت له عیبه هسې پاکیزه دی لکه ذات د ویښتو نشته دی په ها انډې ته وایي، څوک ورته وایي وایي، څوک ورته اګی وایي، څنګه چې په هغې باندې ویښته نشته دی د ویښتو نه صفا ده، داسې په نبي پاک صلی الله علیه وسلم د یو نري ویښته برابر عیب هم نشته. دومره پاک خلقت. او حسان بن ثابت فرمایي خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. د هر عیب نه داسې پاکیزه او داسې مبرأ گویا پخپله نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپل صورت څنګه غوښتلو هغسې الله پیدا کو. دومره عظیم مقام دی د نبی علیه السلام. نو بیا د 25 سال کې د نبی علیه السلام نکاح د 25 کالو په عمر کې د 40 کالو ښځې سره او هغه ښځه هم بیوه ده او صرف بیوه نه ده بچي هم پیدا کړي دي. که دغه څیزونه وی چې څنګه د نورو خلکو عادات وي نو په دې کې بیا د خلکو رغبت کمیږي او سره د دې باوجود د دې چې نبی علیه السلام نکاح ته دا راتلله نو دې سره یو زوی هم راغلی دی چې هغه د نبی علیه السلام مداح دی او د حضرت حسین رضی الله عنه په روایت کې راځي چې هغه د دې خپل دغه هند نوم دی، هند ابن ابي هاله رضی الله عنه، دا هغه نه تپوس کوي چې ما ته د خپل بابا جان ما ته د خپل نبی محبوب صلی الله علیه وسلم صورت بیان کړه، زما نبی څنګه و، زما بابا جان څنګه و. نو بیا هغه ورته د بیان کړی دی د حضرت هند رضی الله عنه. او دا د نبی علیہ السلام د ښځې یعنی د حضرت خدیجې د مخکینی خاوند نه دی. پوه شوئ؟ نو داسې ښځه کې اړو رغبت بیا خلک لري نه چې هغه حسن پرست وي یا نور مقاصد وي. او بیا نبی علیه السلام د خپل عمر د 25 کالو نه والا تر 50 کالو پورې بله نکاح نه ده کړې. گویا 25 کاله د حضرت خدیجې رضی الله عنها سره داسې ښځه چې بچي هم مخکې پیدا کړي دي او بیوه هم ده او نبی علیه السلام ورسره دومره محبت ساتلی دی، حدیث کتابونو کې شته دی چې نبی علیه السلام د وفات نه پس هم تذکره کړې ده، دومره محبت یې ورسره ساتلی دی او دومره کمال محبت یې ورسره. نو ولی اوس د کثرت نکاح
وجه دغه وه څنګه چې د پرستارانې حسن کوي نه هرگز داسې نه وه. بیا نبي علیه السلام دا مزید نکاحګانې چې کړي دي نو د هغې اهم مقاصد وو او هغه نکاحګانې د 55 سال چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم زندگی مبارکه عمر مبارک 55 ته ورسېدلو نو د هغې نه واخله تر 59 سال یو کم شپېتم پورې یعنی 4 کاله زمانه کې بیا د مزید نکاحګانې کړي دي او خپلې اجري آبادي کړي دي. او دا چې کړي دي نو د دې عظیم مقاصد وو. ولی نبی پاک صلی الله علیه وسلم شان مبارک اغا یو قوم ته یو خاندان ته نو مبعوث شوی الی کافة للناس وو، د تمام امت د پاره د انس و جن د پاره رحمت للعالمین وو. نو چې غور وکړي سړی او د انصاف په نظر باندې د نبی علیه السلام جون مبارک وګوري نو د نبی علیه السلام د دې کثرت نکاح بنیاد هغه د دین فواید کثیره وو او د ملک مصالح جمیله وو او د قوم مقاصد حسنه وو. په دې بنیاد باندې دا درې غټ بنیادونه وو چې دا عالمگیر وو. په دې بنیاد باندې نبی علیه السلام کثرت نکاح کړې ده د یو نکاح نه زیاتې کړې دي. او دا ټول ولی دا ټول مقاصد د عرب غونته کې ملک او د عرب غونته کې خلق چې پاغي کې کم جمود وو او کم سخت خلق سنگ دله صفاحه نو پاغي کې او دا کثرت نکاح یا کثرت ازدواج یا کثرت تزویج دا مقاصد دا بنیادی درې مقاصد حاصلول بغیر د دې کثرت تزویج نه ممکن نه وه. ځکه نبی علیه السلام دې کې ذاتی مفاد نه دي، ذاتی مفاد نه دي، ملکی قومی او دینی اسلامی مفاد دي او مقاصد دي. هغې دپاره نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې د کثرت نکاح کړې ده. او دلته زه یو خبره کول غواړم. نیپولین بوناپارټ چې د یو غټ پوپ په وړاندې د دویمه نکاح کړې ده او د هغې مقصد صرف دا و چې د نسل باقي پاتې شي. نو هلته کې خو د دویمې نکاح اجازت هم څنګه ورکړی او تاسو بیا راځئ په سردار دو جهان امام الانبیاء صلی الله تعالی علیه وسلم باندې ګوتې اوچتوئ، جبکې د انبیاو نږدې د هغې مصالح او مقاصد ډېر اعلاوي او دغسې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د کثرت نکاح یا د کثرت تزویج نه دغه درې مقاصد چې هغې کې اولین دینی مقصد و د دین نشر و اشاعت او معاونت و او دویم چې هغه مصالح جمیله د ملک او د ملت و او یا مقاصد حسنه د قوم او د ملت و. په دې بنیاد باندې نبی علیه السلام کړي دي. او حضرت معیره ابن شعبه رضی الله عنه هغه فرمایي سیر اعلام النبلاء د دې دا دغه نقل کړی دی د ښځو د تعداد په باره کې ترنه تپوس کړی دی. نو هغه فرمایي حضرت مغیره ابن شعبه چې یو ښځې والا دا مریض دی چې ښځه بیماره وي دیم بیمار وي،
ښځې ته حیض راشي ده ته به هم حیض راځي که ښځه روژه وساتي نو د ده به هم روژه وي او دوو ښځو والا د دوو انګارو تر منځه دی یعنی چې کم هم دی بیا مومو او به دی سوځئ او ښځې هغې ښځې دې داسې وکړه او دې ښځې دې داسې وکړه او د دریو ښځو والا هغه هره ورځ د یو نوي بستی مهمان وي د یو نوي قریې مهمان وي او څنګه چې د مهمان خاطر او مدارت کیږي نو دغسې د ښځې د مهمان نوازي کوي او خاطر مدارت کوي او د څلورو ښځو والا متعلق فرمایي چې هغه خو هره ورځ زلمې وي او هغه ته کور والا هره ورځ هغه چې دی ناوې جوړوي او د هر یو دا خواهشي چې زه ورته ځان زیات ښایسته کم او دا خپل خاون زه زیات خوشحاله کم د ده زړه وګټم او د ده محبت زما سره پیدا شي نو لہذا د څلورو ښځو دا خاون هر وخت دی چې کمې ښځې ته ورځي د زلمي په شکل او د ناوک په شکل باندې ورځي او دته ښځه ځان داسې جوړوي ګویا د اولې شپې ناوي او دلهن دا سیر اعلام النبلا کې امام ذهبي رحمت الله علیه په جلد نمبر 3 کې صفحه 31 باندې ذکر کړي دي نو څومره عجیب دی او دې سره مخکې چې مونږ څنګه ذکر کړل د یو چې 30 لاک ښځې او هغه څه دي غیر شادي شده دي او پیغلې دي دې دپاره سړی میسر نه دی نو دی به څه کوي او الله جل شانه دا طاقت او قوت ایښودلی دی لہذا جنس پرستی به پیدا کیږي او هغې نه به زنا پیدا کیږي او قتل به پیدا کیږي او نور قسمه قسم فسادات او خرافات به پیدا کیږي اوس نو دې ټولو نه واضحېږي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د دغې بنیادی مقاصدو دپاره نکاح کثرت سره کړې ده او هغه په ادیړ عمر کې چې معمر شو 50 نه او 55 نه عمر تجاوز کوي نو بیا د 55 نه واخله تر یو کم شپېتو پورې دې 4 کاله عمر کې نبی علیه السلام مزید نور نکاحونه کړي دي د هغې علمگیر منافع دینی منافع قومي منافع ملکی منافع هغه اوس چې کوم قاضي محمد سلمان منصور پوری رحمت الله علیه پر رحمت العالمین کې نقل کړي دي ستاسو تر وړاندې کوم ام المؤمنین سیده صفیه رضی الله تعالی عنها دې سره نبی پاک صلی الله علیه وسلم نکاح وکړه نو چې څومره جنګونه د دې د نکاح نه وړاندې د کفارو سره د مشرکینو سره شوي دي په هغې ټولو کې د یهودیانو سرن یا علنن ضرور دخل و اوس دا څومره عالمگیر فایده ده پکې چې د حضرت صفیه رضی الله عنها سره نبی علیه السلام نکاح وکړه نو بیا د دې نه پس یهودیانو د مسلمانانو خلاف په یو جنگ کې حصه نه ده اخیستې نو د داسې یو عظیم قائد دپاره او داسې یو مصلح اعظم علیه السلام دپاره دا نکاح څومره قابل قدر وه خیال مو دی داسې دویمه د سیده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سره د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نکاح دا د ابو سفیان لور ده او ابو سفیان د نبی علیه السلام جانی دشمن په غزوه احد کې په غزوه د حمراء الاسد کې په بدر الثانی کې یعنی بدر الاخرى او په غزوه احزاب کې د ابو سفیان د جیش قیادت کړی دی او چې کوم نشان جنگ وو دا به د ابو سفیان په کور کې وو او چې کله به دغه نشان جنگ به یې روچت کو نو د عربو دستور دا د قریشو سپهسالار او سردارو نو لهذا ټول به راتلل او د هغه نشان لاندې او د جنډې لاندې به ودرېدل او ده ته به یې لبیک ویلو
بیا به د چې په کوم طرفه لشکرکشي کوله چا به انکار نشو کولی. خو چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم د دې ابو سفیان لور ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه، ابو سفیان بیا کلم د نبی علیه السلام خلاف ونه درېدو، د مسلمانانو خلاف ونه درېدو. او دا څه چې ډېر نږدې راغی او په خپلم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې سر کېښودلو او اسلام یې تسلیم کړو. نو کوم خلک چې اعتراضات کوي هغې ته زه وایم تاسو وګورئ د عالمگیر منفعت دا نکاح د ام حبیبه رضی الله عنها سره څومره قابل قدر وه او څومره ضروري او اهم وه. داسې د سیده جویریه رضی الله تعالی عنها سره د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نکاح. اوس د سیده جویریه رضی الله عنها پلار دا ډاکو راهزن و، ډکیت و او د مسلمانانو سره انتهایی بغض او دشمنی وه او نفرت و. د بنو مستلق ډېر طاقتور او جنگجو قبیله چې هغه په چند شعوبو باندې مشتمله وه، دا د زیر اثر دا به چې څنګه اشاره کوله هغسې به یې کول. او د مسلمانانو خلاف چې څومره جنګونه شوي دي دی پکې حصه اخیستې ده. خو چې کله حضرت جویریه رضی الله عنها سره نکاح وشوه د نبی علیه السلام، د هغې نه پس د مسلمانانو خلاف یو جنګ کې هم دی حصه نه ده اخیستې. اوس وایي څومره د دې ضرورت او دا نکاح څومره مهمه وه او څومره ضروري وه. دغه دینی مقاصد، دغه ملکی مقاصد او دا بین الاقوامی مقاصد دا پکې مضمر وو. په دې بنیاد باندې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم دا نکاح کړی دی کثرت سره. دغسې د سیده میمونه رضی الله عنها د هغې سره نکاح د سیده میمونه رضی الله عنها خور دا د نجد د سردار نجد په کور کې وه. او چې کله حضرت میمونه رضی الله عنها سره نبی علیہ السلام نکاح وکړه نو اهل نجد په هغې کې صلح او اسلام نشر و اشاعت وشو. حالانکه د اهل نجد هغه خلک دي چې دی 70 واعظین اسلام مبلغین اسلام دی قتل کړي، په غدر سره دوکې سره بیولي او بیا هلته قتل کړل. د مسلمانانو دشمنان او دی سره معاهدې شوي وي او څو وارې دی هغه معاهدې ماتې کړي دي او فساد او ظلم دی برپا کړی دی. دې نه پته لګي چې دا نکاح څومره اهمه وه او د دې امن عامه او د ملک اصلاح څومره منفعت و په دې کې. داسې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د سیده زینب بنت جحش رضی الله عنها سره نکاح چې کله وشوه د زینب بنت جحش او د حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها او د حضرت حفصه رضی الله عنها د دې دا نکاحګانې دا درې نکاحګانې د نبی علیه السلام خالصتا اسلامي اغراضو دپاره او اسلامي مصالحو باندې مبني وي. په هغه نورو کې ملکي او قومي مفاد هم وو د دیني سره سره او دا خالصتا دینی مفادو باندې. حالا د حضرت زینب بنت جحش نکاح دینه مخکې د حضرت زید رضی الله عنه سره شوی وه چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم متبناو چې پښتو کې ورته د خولې زوی وایي
او چې کله بیا دا خفه وه چې زه به د یو غلام سره نکاح کوم او هغه نبی علیه السلام ته شکایت کولو، بیا الله جل شانه نکاح تړلې ده د حضرت زینب بنت جحش سره رضی الله عنها سره. اوس په دوو څیزونو باندې په دې کې رد دی او الله جل شانه اعلان کو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. څنګه چې الله جل شانه د یو سړي په سینه کې دوه زړونه نه دي پیدا کړي، داسې یو سړی د دوه میندونه نه دی پیدا. خیال مو دی؟ لہذا دې سره اوس د شریعت ډېر احکام وابسته دي چې دا څوک د چا نه بچی واخلي، بچي نه کېږي نو د بل چا نه واخلي، هغې کې نظم تفصیل کی. نو دې د تبنیت بت دا مات کو دې نکاح یو غټه فایده دې سره دا وشوه. او دویم د تسلیس ونه د هغې بیخکني وکړه. نو استاد وایي چې د دې نکاح په اصلاح کې څومره لوی دخل دی او په مشرکانو او په اهل کتابو د هغې درستګي او اصلاح د دې نه بغیر ناممکنه وه. داسې د حضرت عائشه سیده عائشه بنت ابي بکر او د حضرت حفصه بنت عمر رضی الله عنهم اجمعین د دې دواړو نکاح د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم سره څنګه چې ما مخکې ویل چې خالص دینی مصلحتونه پکې، نو د اتقان قرآن او د اتقان حدیث کم خدمت چې دې دواړو کړی دی، داسې د قرآن او د حدیث د نشر و اشاعت خدمت یې کړی دی او د قرآن و حدیث د تعلیم خدمت یې کړی دی، نارینو ته هم ورکړی دی، زنانو ته هم ورکړی دی. او دینه الله جل شانه د دین د خدمت ډېر لویه فریضه ادا کړې ده او کار یې ترې اخیستلی دی. داسې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې د دې ډېر زیات هغه برکت او منفعت کې د دې کردار دی. او داسې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې د دې د زیات نفع بخش کېدلو لوی کردار دی. د دې تفصیل نم دا بیان مخې ته راځي چې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم دا کثرتی نکاح یا کثرتی زوجات یا کثرتی تزویج د دې مدعای اعلی یو د سابقه انبیاو سنت باندې عمل و، څنګه چې موږ تفصیل ذکر کو د سابقه انبیاو په سنت باندې چې هغې د یو نه زیاتې نکاحګانې کړي دي. او دویم ضروریات ملکی او مصالح دینی په دې باندې مشتمل و. په دې بنیاد باندې مصلح اعظم صلی الله تعالی علیه وسلم د هغې لایق او شایان شان هم داسې وو او پکار وو داسې چې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د یو نه زیاتې نکاحګانې کړی وي. نو دا د کثرت ازدواج زمونږ 9 نمبر سبق و. دې نه پس د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم زندگی مبارکه تر نبوت پورې دا به انشاءالله آینده سبق کې وایو. او بیا د نبوت نه پس 23 کاله زندگی اب سنوار وایو. د نبوت اول کال، د نبوت دویم کال، د نبوت دریم کال، د نبوت څلورم کال او داسې د نبوت اخیری کال. صلی الله تعالی علیه وسلم.